کنه کدا قسم وریدو نو شکر به وباسئ چې الله شکر دی چې موږ د مسلمانان پیدا کړیو تاسو به داسې سړي کتلی وي چې دغه 2 ښځې وي 3 ښځې به وي 4 پورې ښځې چې کوم دی اسلام موږ ته اجازت راکوي چې یو سړی 4 ودونه کولی شي خو چې دی یې ساتلی شي خو چېرې تاسو به داسې کیس نه وي لیدلی چې د یو ښځې پکې 3 خاوندان وي جي دا کیس بالکل حقیقت کې په انډیا کې شوی دی تاسو له چې کوم تصویر ښکاري د دې ویډیو در سره هم شریک کوم په آخر کې ګوره د کمال خبره پکې دا ده چې د صحافي دا کم کس سره چې مایک دی د دې جینۍ نه تپوس وکړو چې لکه تا خو 3 کسانو سره تا واده کړی دی 3 وروریان دي دوی سره تا واده کړی دی نو دوی مطلب ته چا سره ډېره پاتې کېږي نو د جینۍ چې ورله کم جواب ورکړی او د هلک چې کم جواب ورکړی دی نو خندا به هم در شي او د افسوس مقام به هم وي زموږ دپاره ګوره الله پاک چې کوم دی مونږ مسلمانان پیدا کړیو او دا د مونږ خوش قسمتي ده چې مونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا یو او شکر الحمدلله مسلمانان هم یو ګوره په اسلام کې سړي دپاره 4 ښځې جایز دي جي 4 ودونه دی کولی شي خو ښځه چې کومه ده هغه دویم واده به هله کوي چې ړومبني خاوند نه یا طلاق واخلي یا ړومبني خاوند دې مړ شي او د طلاق او د خاوند نه پس به هم دا 4 میاشتې او 10 ورځې چې کوم دی په عدت کې تیری یعنی د طلاق نه پس 4 میاشتې او 10 ورځو کې د دې بل نکاح نه کیږي یا عدت کې د دې نکاح نه کیږي دا ګوره د موږ څومره ښکلی اسلام دی څومره ښکلی مذهب الله پاک را کړی دی ګوره دې کې د الله پاک یو ډېر غټ کمال دی چونکې که چېرې زه ساینټیفیکلی یا زه تاسو له بایولوجیکلی خبره وکړم نو زما دا ویډیو ماشومان هم ګوري خیر ډېر ډیټیل سره به نوځو چې ښځې باندې ولې د 4 میاشتې او 10 ورځو پابندي ولې ده یعنې ښځه چې نن یو سړی طلاق کړي نو په سبا ولې هغه بل سړي سره واده نشي کولی یا د ښځې خاوند مړ شي نو هغه ولې زر ډایرکټ بل واده نشي کولی ولې بل نکاح نشي کولی ځکه ښځه چې کومه ده هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې انتظار کوي د الله پاک کارونو ته وګوره او سړی چې کوم دی هغه 4 ودونه هم کولی شي خو ښځې له د بل واده اجازت نشته ښځه به صرف یو واده کوي بل واده به هله کوي چې خاوند پریښي نه وي یا خاوند وفات شوي نه وي کونډه وي نو هله بل واده کولی شي او بل طرف ته دا انډیا ده چې په انډیا کې یوې ښځې 3 وروڼو سره ودونه کړي دي اوس دې ښځې نه چې د انټرویو ور پوښتنه وکړه چې لکه ستا خو د 3 کسانو سره واده کړی دی نو دې کې ته چا سره ټایم تېری د سی صاحب سره مطلب لکه خندا به هم در شي یار نو دا ویډیو سره شریک کوم ویډیو تاسو ګورئ چې د ښځې یا د هلک ورله څه جواب ورکړی دی یو د خندا خبره یې کړې ده او ډېره ښکلې خبره یې کړې ده ګوره په انډیا کې داسې ډېر واقعیات شوي دي او په دې باندې انډیا ډرامې هم جوړې کړي دي چې یوې ښځې مو ملټیپلس کسانو سره ودونه کړي دي یا یو سړی چې کوم دی هغه مطلب سړی خو کولی شي خو څه ایشوز نشته خو ښځه چې کومه ده هغې 2-3 هلکانو سره دا په انډیا کې شوي دي په انډیا کې اوس هم کېږي په پاس کې هم شوي دي خیر د دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده دا ویډیو ګورئ او هغې نه پس کمنټ لازمي وکړئ रखिएगा आप लोग बताइए को पत्नी है कैसे रखिएगा देखिए आप जैसे निर्णय अब इन लोग कह रहा है कि भैया आप ही निर्णय कर दीजिए तो हम निर्णय यही किए हैं कि बाबू सप्ताह में 7 दिन होता है तो हम बोले कि महिला भाई के कि बाबू 2 दिन तुम रखो ठीक है 2 दिन हम रखेंगे और 2 दिन छोटका भाई रखेगा अच्छा 6 दिन 7वां दिन इसको आराम करना रेस्ट मतलब